لکه دا هغه کرکټ ټیم دی 13 ورځ باندې چې د نیوزیلند نه دریم ټي 20 میچ کې 215 رنز ټارګټ چیس کړو. تاسو وګورئ چېرته بدل شوی خو به نه. The most unpredictable team in the world history is the one and only Pakistan cricket team. دا هغه کرکټ ټیم دی، دا هغه لوډله ده چې د دې اړول د سره نه د خپو پته لګي نه د سر پته لګي. د دې نه تمه کول داسې دي لکه د ړوند سړي نه چې ته د لیدلو تمه کې، دا یا ځان شرموي یا بل شرموي او نن یې ځان یو ځلې بیا وشرماو. یعنی داسې امید به تاله درکړي ته به وایې چې یاره په دنیا کې د ټولو نه د سټرانګسټ کرکټ ټیم هغه پاکستان کرکټ ټیم دی. یعنی په یو ټایم کې به تاسو دا استرالیا په نظر راځي، په یو ټایم کې به تاسو دا نیدرلینډ یا زامبابوے یا نیوګینیا چې کوم هغه بیکاره ټیم دی یا به تاسو هغه په نظر باندې راځي. نن نیوزیلینډ پاکستان کرکټ ټیم ته یو ځلې بیا داسې ماتې ورکړه، داسې ماتې چې یاد بیا ساتي. په 13 میچونو کې هم ښه زبردست طریقې سره نیوزیلینډ پاکستان کرکټ ټیم ته ماتې ورکړې وه، او دا ځل په دې میچ کې هم پاکستان کرکټ ټیم ته یو ډېر زیات زبردست شکست د نیوزیلینډ طرف نه میلاو شو. تاسو ته پته شته دې ټیم باندې تنقید کوم نو تنقید د وجه ماته خلک دمکی راکوي، دا د دې خلکو کار دی. د دې ټیم په وجه باندې وایي ته د پاکستان کرکټ ټیم خلاف یې، وایي ځکه موږ تال دا چل کوو وروره خلاف یې نه یم او تاسو نور کولی څه شئ، تاسو به نور وکئ څه، خو یو رور رالګي بل رور ختموي او بل رور رالګي بل رور ختموي. لکه مطلب دا د دې عقل دی، دا د دې میچورټي ده، دا دومره ډېر زیات جاهله قوم دی. او تنقید پې کوم زه ځکه زه په دې پاکستان کې اوسېږم، زم په دې پښتونخوا کې اوسېږم، زما پکې شپږ اووه پښتانه په دغه لوبډله کې لګېدي، زم پې خفه کېږم چې کله میچ بیلي. دا تنقید چې زه کوم دا تنقید په پردو باندې کېږي، زه په انډیا باندې تنقید ولې نه کوم، زه په سریلنکا تنقید ولې نه کوم، زه په استرالیا تنقید ولې نه کوم، خو دلته پاتې کېږم زه ځکه پې تنقید کوم. نو دا داسې جاهله قوم سر به څه وکړي چې نه په خبره پوهېږي نه په اتره باندې پوهېږي. ستاسو نه به امید د څه وساتلی شي، خو دغه امید درنه ساتلی کېږي که چې یو رور رالګی ختموي بل بل رور رالګی، ستاسو خو بې اتفاقي قومي نشان دی. زموږ دې کلاړیانو ته تاسو وګوره چې په یو میچ کې به درله دومره غټ امید درکړي، حیران به دي کړي، او په بل میچ کې به داسې شرمونه وکړي چې هغه شرم به باید راټولول نه وي. ته شاداب خان صاحب ته دې وګوره، دې خولې ته یې وګوره، خولې یې ملا چینګه کړې ده پسې. عجیبه خبره ده، په 2 اورونو کې دې 15 رنزونه ورکړي دي، بیټنګ ته چې راشي یو رنز. شاداب خان لرې شوی په دې وجه باندې چې پرفارمنس یې خراب شو، پرفارمنس خرابېدو په وجه باندې ټیم نه هغه لرې شو، او اوس بغیر څه د پرفارمنس یې ټیم ته راوستو، وایس کپتان یې کړو. لکه دا د پی سی بي منټیلیټي ده، دا د پی سی بي اپروچ دی. دیو ته ښه زبردست کلاړیان میلاو شي، خو دیو سره بیا د پالش کولو چل ولله نه ورځي چې په کومه طریقه باندې موږ کلاړي استعمال کړو، او کم کلاړي لرې کول پکار دی او کم کلاړي ټیم ته راوستل پکار. دا ټول پرچی پلیران دي، دا ټول فضول پلیران دي چې په ټیم کې اچولي دي او ټیم ته راولي. د شاداب خان پرفارمنس صحیح د کردار څه دی، په بیټ پرفارمنس باندې ټیم نه لرې شو او بغیر څه د پرفارمنس کولو په ځای باندې په وجه باندې ټیم ته راوستو، لکه پرفارمنس نشته او ټیم ته راوستو. دا خبره ده. شاهین شاه افریدي د پریمیم فاست بالر اف پاکستان کرکټ ټیم چې کم زمنګ سره په 4 اورونو کې یو کم 50 رنزونه ورکړي دي، فیلډینګ د دې سړی نشته دی، بالینګ د دې سړی نشته دی، هیڅ داسې کردار نه لري چې دا په ټیم کې اچولی شوی دی. په کم بنیاد باندې، په کم پرفارمنس باندې شاهین شاه افریدي، زمګی اف شاهد خان افریدي دا په ټیم کې موجود دی. فضول اپروچ د پاکستان کرکټ ټیم، فضول اپروچ د پی سی بي طرف نه چې داسې فضول کلاړیان دیو په ټیم کې اچولي دي، کباړ پې چېرته راټولوئ، چېرته بل څه پې کوئ. دا د پاکستان کرکټ ټیم پلیران نه دي. دا خوشدل شاه په ټیم کې ولې موجود دی، د چا په اپروچ موجود دی، د چا په سپارش باندې موجود دی. فضول کلاړي دی چې په ټیم کې راچولی دی، پته نه لګي چې پی سی بي د څه خبرې نه مجبوره ده او د چا پرشر او د چا زور پې دی چې خوشدل شاه په ټیم کې اچولی دی. شاهین شاه افریدي پاکستان فاست پریمیم بالر، فضول بالر، د ماشومانو بالر، د کوڅو بالر. هلته کې چاته کې ماشومانو سره لوبې کوه، کاکیش کې ورسره کوه، لرې کړئ دا شاداب خان د دې کرکټ ټیم نه فضول ټیم ته راوستی دي. پرفارمنس یې نشته دی، په بیټ پرفارمنس یې د ټیم نه لرې کو، بغیر د پرفارمنس یې ټیم ته راوستو او کپتان یې کو، وایس کپټن.